بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. وقال جعفر بن علبة الحارثي، د دې اشعار پس منظر دا ده چې د شاعر جعفر دیو سړی د بنو عقیل قبیلې نه قتل کړو او هغه خلکو د لاغي په بدله کې چنداني ولو په قصاص کې نو د په جیل کې ناسو په جیل کې دا شعرونه ویل. یا بل روایت په کې دا ده چې د دغه علاقې د بنو حارث څخه ځوي او هغه راوتلی وي د ځان سلبي لبي کولې جده او نور کسان وسره وو په دې ورته سنیت خراب شو هغه باندې د جنا کوشش وکړ سره خلکو دې راونی او په جیل کې کو نو د باغ جیل کې دا قصیدې ویل دا مو په دې په سیدابل چې کنه الافا بقرا صحب عذاب الله يكشف الغم ادای دوان ویل دي نو دا قصیده او په دې په سیدابل او دا بل دا په بحر طویل باندې دا انسان طویل او په بحر طویل کې کمی تفعیلی فعول مفاعیل فعول مفاعیل په دې کتاب کې تقریبا 226 قصیدې دي 175 بګه په بحر طویل باندې دي دا تاسو خو صحیح یاد کړئ دا په مخه بګه دا بار دا راځي نو فعول مفاعیل فعول مفاعیل ټوټل اتپیری راځي والاولنی نمبیتی کې سلور پیره او پورستونی کې سلور پیره نو تاسو تقتیو کې دا دي یو سو شعرونه فعول جوړول غواړي فعول برکم دې پور جوړ شي الافا بیا مفاعیل جوړول غواړي بقرا صح بیا فعول جوړول غواړي بلنحي بیا مفاعل احلبت مفاعل علينا مفاعل فعول او مفاعل بخپل وای فقالوا فعول لنا ثنتا مفاعل نلابد ده منهما مفاعل وزه صدور ده کنه صدور یا وبده صدور نو فعول وزن بل جوړ شي رته ایا بتاوي چې دې کې حذف شوی دی د تفعیل پنځم حرف کې حذف ته مفعول ده فعول صدور بیا مکه رماح اش ناس شو مفاعل بیا رعات او شو سلاسل مفاعل مکه فقلنا لهم تلكم اذن باع ورګه وسخه ورګه دا لین وای دغه توغادر دغه زنه جوړ کړي تاسو دغه دغه توغادر سرعا او متقادر تغادر څنګه فعولونی تغادي دا به کوم دغه خبره راځي یا فعول کې واقرنه نون به ته تفصیل آیا ورکاږي تغادي مکه نه سرعين بكم ده رسرعا نو يا اخوا اوهامو تخاذل مفاعل دا وايو دا بل تفعيل تسوي ولم ند بیا اخوا رئين حسنا ٹھیک شو ماشاءالله مدامو تطاول بل وهذا بل لاين عليه اذا مبتدرنا ما زقا فارجت لنا ويو اذا مب تدرنا ما زقا ف رجت لنا ننابي حس يقل جلد حس يقل میرا بل وایا
ها مبطحة صرف مبطحة ها ها هما زمت هما زمت عليه الانامل ټیک شو ماشاءالله او شاته لاین ولا وای دا بل لا يكشف لا يكشي لا يكشي ها وګوره په لا يكشي فی ګوره دلته فعول کې اول ودر مجموع ده او بیا پسې سبب ده کنه فعول او دلته په لا يكشف کې لا راغله ده نو بدی کې څه چل شوی ده خرم پکې شوی ده سبا کې شوی ده ليلان لیکلي على الوزن السابق والبيت مخروم مخروم دي ته ویل کېږي چې د تفعیل د اول نه حرف حذف کول لکه فعول دي نعول جوړ شي فعول نه څه جوړ شي نو لا يك فعول ها شف الغما ها أئلب نحرة ها يراغا فعول مرات المو مفاعل ثم يزورها مفاعل برابر وای هو نمکه نقاسی ها 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 ٹھیک ده ماشاءالله فناشر ها رقسمت مفاعل ها ففينا ها غواشيها ها وفيهم فعول صدورها واسرع زيها فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل الأخفى بقراصة بل حين أحلبت علينا الولايا والعدو المباسل لنا ثنتان لا بد منهما صدور رماح أشرعت أو سلاسل فقلنا لهم تلكم إذا بعد كرة تغادر سرعا نوقها متخاذل ولم ندر إن حزنا من الموت حيصة من عمر باق والمتى متطاول إذا ما ابتدرنا مأزقا فارجت لنا بأيماننا بيت جلتها السياقل لهم صدر سيفي يوم بطحاء سحبل وهي منهما ثمت عليه الأنامل لا يكشف الغماء إلا ابن حرة غمرة الموت ثم يزورها نقاسمهم أسيافنا شر قسمة أقول الأهفى بقراصة بل حين أحلبت علينا الولايا والعدو المباسل الأهفى بری الأهفى كده همزة برای استفهام انکاری ده لهفه د لهفه لهف سمع اسمه معنا افسوس کول او لهف مفرد ده لهوف جمع ده بقراء صحبل قراء صحبل ده زین نوم ده وادي صحبل قراء وادي ته وي صحبل ده زین نوم ده حين احلبت احلب يحلب احلابا ده باب فعلنا پیل وشل او کله چې بسیله کې اعلی راشي نو بیا معنا د چا خلاف مدد کول ولایا د ولیه جمع ده او دلته کې د ولیه مراد هغه زنانا او بچی دي اصل کې خو آی دته ویلې کېږي د صادر د لاندې چې کم د اوخ بچی یا د غي کنه د صادر د لاندې کم د اوخ بچی یا د اس بچی یا کم چې کمزوري نو بای باندې کپڑا راچي
دلته کې مراد د دینه زنانه او ماشومان دي کم چې کمزوري عدو مفرد ده جمع سره پرون ویل شو اعداء او اعادي جمع المباسل وباسل يباسل مباسله باب مفاعلين معنا شجاعت او د باب کرومه کرومونه هم راځي معنا شو الهفا بقراسه بل حين احلبت علينا الولايا والعدو المباسل ايضا ما افسوس هاي ما افسوس بقرا سحبل بوادي سحبل کې بوادي سحبل په مقام کې حين احلبت علينا الولايا کله چې زمنګ خلاف مدد کړه او ماشومانو کله چې مدد کړه او زمنګ خلاف ماشومانو ولا عدو المباسل او بهادر دشمنانو وې منګه بهغه وخت کې زما په هغه وخت باندې افسوس ته کله چې دشمنانو په منګه خلاف زمنګ مدد وکړو او زمنګ خزه بچو زمنګ خلاف مدد وکړو نه لکه د دشمن دا مدد خو دې چې صحیح ته دا خو به ومنم او خزه بچستا خلاف څنګه مدد کړو نو مطلب دا دی چې منګه د خپل بچو په حفاظت کې لګیاو منګه د خزو په حفاظت کې لګیاو منګه دا و په حفاظت کې لګیاو دشمن نه باندې حمله وکړه پوه شو به معنی نه الهفا اے افسوس ما بقرا سحبلین پاغا وادي سحبل کې حين احلبت کله چې خلاف کله چې مدد وکړو علینا زمونږ خلاف الولایا ماشومان زنانو ولا عدو المباسل او بهادر دشمنانو فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما صدور رماح اشرعت او سلاسل قالوا قول يقول باب فعل يفعل ضرب نصر ينصر قالوا اصل کې قولوا قال بعد وجنا ومذلك ما قبل مكتوب على سبيل قالوا ته جوړ شو لنا ثنتان دو ته وي اثنا مفرد دا تسنیه سوری را تسنیه سوری دي ته وي چې هغه صرف صورت د تسنیه په دو باندې دلالت کوي نه د دې نه مفرد موجود وي د دې وزن نه دی وزن مفرد نه موجود لابد منهما لابد ما او صدور جمع د صدر سینې ته وي رماح جمع د رمح او نيزه ته وي اشرعت باب افعال ناشرا یشرو اشتعال معنا چلیدل او سلاسل جمع د سلسلتون دا سلسلتون زنجیر ته وي نو یې زمونږ چې کله دشمنانو خلاف زمونږ مدد وکړو زمونږ ماشومانو زمونږ خلاف مدد وکړو نو فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما نو زمونږ د دشمنانو موږ ته وې چې دوه سيزونه دی هغه ستاسو لپاره ضروری دي پس وو کې ځان یو خوخوي سسدي صدور رماح اشرعت او سلاسل چې یا خو د نيزو سرونه دي چې هغه منډلې کیږي ها چې ورځولې کیږي او تاواله کیږي او سلاسل یا زنجیرونه یعنی مطلب دا کنه چې کله زمونږ د دشمنانو او زمونږ د بچو زمونږ خلاف مدد وکړو او دا دشمنان به موږ باندې رالو نو دشمنانو موږ ته وی چې ورور دوه خبرې دي په دې دوه کې نه خوښوي یا خو د بګیر خپل نیزو د سرونه درمنډو او دا د بګی تاو راته او یو قید کو لکه مطلب یو مړه کو او یو سکو قید کوي فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما ندو موږ ته وی چې دوه کارونه دي چې داغې نه جداواله نشته مفر خلاصې نشته لري صدور رماح اشرعت یا خدایا چې د نيزو سرونه دا هغه سینې مقیسه دا توکل شي په تاسو کې او یا چې دا نه څه زنجیرونه مطلب قید کړل شي فقلنا لهم تلكم اذا بعد كره تغادر سرعان وها متخاذلوا قلنا قولنا اصل کې قال بعد وجنا قال نشو بیا قل نشو او دا قلنا بیان دا وجنا قلنا طولنا قوم دا وجنا قفاف کلمه معنی د ضمر علالا تلکم تلکا اسم اشاره دا کوم بغیر زمير د پاره ده اذن بعد کرتين کر یکر باب نصرین سرونه معنا جنگ کول حمله کول غادر مغادره معنا پر خودل ودلګه معنا نسخیر علی ګرځیدل سرع جمع د سریع دا پهلوان ته ویل کېږي یا راغورځیدل ها پهلوان چې راغورځیدل نوعها متخاذل نوع دا نمبر ته ویل کېږي یا دغه ته ویل کېږي چې
داغي را پاسېدل او متخاذل او خاذل یخاذل باب مفاعلین کمزور او مدد پر خودون کې فقلنا لهم تلكم اذا كر بعضه وقلنا لهم تلكم اذا بعد كره نو موږ وی هغه ته چې دا اختیار به اذن بعد کله د حمله کول نو ورسلو به تغادر سرعه چې هغه پریږدي دشمنانو لره دا دشمنان لره راغورځېدلی دا چې راغورځېدلی نو اوها متخاذلو چې داغه هغه را پاسېدل دا کمزوري وي ګران وي مطلب دا دی چې دوی ورته وایي کنه چې لکه تاسو موږ له اختیار راکو کنه چې یو موږ پریدو او یو موږ سکو یا به موږ تاسو وجنو او یا به موږ وجنو باندې پری بيدو خو څه به یو کو قید به یو کو نه موږ ورته چې تاسو موږ له اختیار راکو ټیک تا خو لکه کمنګ دې شو کو کنه چې بده تاسو په موږ باندې حمله وکړو موږ قیدیان شولو کمزوري شو نو بیا به موږ را پاسې موږ بیا په تاسو باندې حمله نشو کولای پوه شئ نو رسو ته چی چل وکاو فقلنا لهم تلكم نو موږ وی هغه ته په دغه وخت اذن په دغه وخت بعد کړ نو سو دې حمله کولنه تغادر سرعه چې پرې خودلې یاغه را غورځېدلی د سره غورځېدلی نو اوها متقادلو چې داګه هغه را پاسېدل دا کمزوري ولم ندري ان حسنا من الموت عيزه كم العمر باق والمدام تطاول ولم ندري درا يدري دا د باب ضربه در منمونه په هیدل ولم ندري يعني موږ ته پته ان حزنا هذا يعيذ بمعنى اعراض کول حيزه مفعول مطلق ده کم استفهامیه ده عمر باقین بقا يبقي باقیون باصل کو باقین بیا باقین مدى انتهاء او متطاول باب مفاعلین وګدا ولم ندري ان حزنا من الموت عيزه امون ته پته نشته لري وایګه چې تمنګ د مرګ نه اعراض وکړو اعراض کول نو کمل عمر باقین نو زمنګ د عمر به څومره باقی وي والمدام تطاول او د ژوندۍ د انتها غډي روغده مطلب دا کنه وای کمنګ ته د منګ چې دا قید کې او منګ مړ نه شو د کمنګ مړ نه شو د مرګ نه پاتې نو موږ ته پته نه لګي چې څومره به منګ ژوند دی پاتې کیږي او بل چې ته منګ قید کینو په قید کو خدا ژوندۍ دا انتها تر الله غډي بیا ګران کار دی پوه شو به معنی ولم ندري ان حزنا من الموت عيزه هم ته پته نشته ره کچرته منګه اعراض وکړو د مرګ نه اعراض کول کمل عمر باقی نسمر عمر به باقی والمدام تطاول حال چې د ژوندۍ د انتها د غډي وګدل وس په بدر بین اذا مبتدرنا زقا فارجت لنا بايماننا بيذ جلدها السياقل ابتدر ابتدارا باب دغنا افتعال معنا مخک کېدل وړاندې کېدل ما ازقن در اسم ظرف څخه غدا حمزه ذا قاف دای ماده د ازقه او تنگ زیته ویلې کېږي فرجا يفرج کول اول ته ویلې کېږي فرج يفرج کول اول د باب ظرف نسخه شروع بايماننا ايمان د يمين جمع د خیل استوي بیزون جمع د بيضاء د سپینی توري ته وي جلتها جلایلی معنا خار کول خيسته کول سياقل د سيقل جمع د چمقدار سستوي اذا مبتدرنا زقن فارجت لنا وکله چې منګه به یو تنگ زید چنه دا وروخیجو نو فرجت لنا بايماننا کولاویږي هغه زمونږ د پاره زمونږ د خیلاتونو په ذریعہ سره سې کولاوي بیزون دسی توري جلت حس سياقلو چې چمکاو کړي هغه لرا سيقلونو یعنی چمکدار سوزونه هغه چمکدار کړي مطلب دا کنه چې منګه خدای سي بهادر خلک یو چې کم له یو ځای ته لاړو چې هغه تنگ زی نو زمنګ په دې لاسونه کې توري او هغه توري عام توري نه دي د سپینې توري چې باغې باندې هغه کم کسان چې هغه چمکدار کوي هغه ریګمال کړي او چمکدار کړي نو زمون په خیر لاسونه کې هغه موجود نو هغه موږ دلاره کولاوي
پوښوي اذا مبتدرنا مأزقا فارجت لنا وای کله چې منګه لاړ شو یو تنګ زیګیتا نو کولاوي هغه زمنګ د پاره زبی ایمان کولاویږي هغه زمونږ د پاره بیا ایمان نه زمونږ د خیر اسون به سره بیزون چې زمونږ بسم الله په لاسونو کې سپینې توري وي داسې توري جلت حس یاقلو چې چمکاو کړي هغه لره چمکدار سيزونو لهم صدر سيفي يوم بطحاء سحبل ولي منهما زمت عليه الانامل صدر خو جمع کوشو صدر مفرد صدور جمع ده سینې ته وای سیف مفرد اسیاف جمع ده توري ته وای بطحا د زین نن د مدینه منورې په نومونه کوم یو نوم بطحا ده او دا تانیس د ابطح ده صاحب الخجو د زین نوم ده ولی منهما زمت زم یزم باب نصرین سره نوم راځي او تفعیل نوم راځي ملا وهل انامل د انملتون جمع ده د غوتو د دغه ته بندونو ته ویل کېږي لهم صدر سيفي يوم بطحاء سحبل ولي منهما زمت عليه الانامل ويددو د پارا زما د توري د سرونه دي په کم ورځ باندې په هغه ورځ باندې د بطحاء سحبل یعنی په کم ځای کې چې د بطحاء جنگ شو ولي منه او زما د پارا د دوی د حصينا ما هغه سری زمت عليه الانامل چې یوځي وی داغي سره د غوتو د داغي سره د غوتو د بندونه مطلب دا دی کنه وای چې زپا صحبل په ورځ باندې د دو سره ما جنگ کړه نو لکه یو حصہ زما او یو حصہ د دوه زما سره پلاس کې توري وي د توري هغه لاس کې چې دنده زما دی راس نو توري زما پیدا باندې وا د توري هغه ډال زما سره د ټولي د توري هغه لاس کې زما سره او د دوه لپاره زما د توري د سرونه چې دنده پاو کې نه وتل نو لهم صدر سيفي د دوه لپاره زما د توري هغه سرونه نيزي وي فکم ورځ باندې په بطحای صاحبل په ورځ باندې ولی منه او زماله لپاره د دونه معزومت علیه الانامل هغه سو کم چې یو ځکیږي راي سره د غوتو د بندونه الګه پوښتنه به معنی مطلب دا کنه چې ما په دوه باندې حمله کړې وند چې حمله میکړې زما په لاس کې او د دوه سره د دوه لپاره زما د توري هغه سرونه پای کې میدغه توري جندان نه باسلې الګه پوره ده ټیم ختم شونه ما وی دبل وسره وایو زي واړه وای دا شابه